نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو مسلمانانو مونږ به ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې د بې پردګۍ او د ناخون پالش په وجه باندې الله جل جلاله یو زنانه د قبر عذاب ورکو. مفتی عبدالرؤوف صاحب په اصلاحي بیانات کې یو واقعه را نقل کړې ده چې کوم د عبرت نه ډکه ده. الله جل جلاله د عبرت دپاره کله کله د قبر عذاب خلکو ته ښیي. دا واقعه ده دا په ګلګت کې راپېښه شوې وه چې یو ښځه وفات شوې وه. خلکو چې دا زنانه دفن کړله په دې لاره باندې یو کس تېرېدو. هغې د دې قبر نه هغه د دې قبر نه درزار اواز واورېدو. نو چې د درزارو اواز یې واورېدو نو کلیوالو ته یې وویل چې تاسو راشئ. نو خلک په منډه باندې رالو. نو چې هر کله دا قبر وسپړلو څنګه چې د قبر نه دا تختې لرې کړلې نو ویې لیدل چې په قبر کې یو زنانه ده او هغه لغړه ناسته ده بې پرده خو کفن یې مکمل ختم شوی دی. دې زنانه وویل چې ماله څه جامې یا څادر راوړی چې ځان پکې راته وکړم. خلکو له په تیزۍ باندې جامې او غټ څادر راوړو. دې په هغې کې ځان راتاو کو او په منډه باندې خپل کور ته ورله. کله چې کور ته ورسېدله نو کمرې ته ننوتله او د کمرې دروازه یې د دننه د ځان پسې بنده کړله. خلک چې راغله ویې لیده چې دروازه د ننه طرف ته دا بنده ده. دې ته یې ووایي چې دروازه کولاوه که. دې ورته په جواب کې وویل چې دروازه زه کولاومه خو چونکې زما حالت ډېر خراب دی د کتلو لایقه نه یم. نو که تاسو راننوتئ نو داسې کس په تاسو راځئ چې زما د لیدلو دا طاقت لري. نو څلور زړور کسان چې کم دی دا دننه ورالو. نو چې دننه ورالو نو دننه د زنانه په څادر کې ځان راتاو کړو. ټولو نه مخکې یې خپل سر دا ښکاره کو. دې لیدو سره چې په سر باندې یو ویښتون د دې زنانه نو او د سر سرمن یې هم نه وه. دې خلکو دې تپوس وکړو دا ویښته څه شو. دې ورته وویل چې زه مخکې چې د کور نه به زه وتلم نو سر به مې ښکابله داره چې د دې ناخون پالش په وجه باندې د اودس او د غسل کولو په وخت کې اوبه هم لاندې نوک ته نه رسېږي. نو کله چې په قبر کې کېښودلې شوم نو فرشتو رانه دا یو نوک چې کوم دی دا وباسو بیا بل ټول نوکونه یې رانه وباسل. کله چې دې ښځې دا خبرې وکړلې نو بېهوشي په دې ښځه باندې راغله. نو چې هر کله په دې زنانه بېهوشي راله او په هغه ځای کې د بېهوشۍ په حالت کې دا زنانه وفات شوه. دا خلک وایي چې مونږ دوباره دا زنانه قبرستان ته وړه هلته هم دفن کړله. نو په دې واقعه کې دا ښځو دپاره یو لوی عبرت پروت دی. کومې چې د بې پردګۍ بازارونو کې دا ګرځي یعنې سر تور کړي شونډې به یې سرې کړي نو دا بې پردګي نه ده. نو د دې په وجه باندې پروردګار عالم دې زنانه له سزا ورکړله. پردو سړو ته شونډې سرې کول ځان ورته ښکلي کول یا په نوکونو باندې ناخون پالش لګول الله جل جلاله دا زنانه له قبر عذاب ورکو. نو د قبر عذاب دا بې پردګۍ باندې دی او ناخون پالش باندې الله جل جلاله دې زنانه له عذاب ورکو. او بل یو علماو یو واقعه راغسره. هغه واقعه داسې ده عبدالملک ابن مروان صاحب له یو کس راغی او هغه کس چې کوم دی ډېر زیات خفه و. عبدالملک ابن مروان صاحب ورته وویل ډېر زیات خفه یې. هغه ورته وایي ما یو غټه ګناه کړې ده ډېره لویه ګناه ده. عبدالملک ابن مروان صاحب ورته وایي چې الله جل جلاله ګناهونه معاف کړي. هر څومره غټه ګناه ده خو الله ته سوال وکړي پروردګار عالم ته نو الله د انسان دا ګناهونه دا معاف کړي. نو هغه ورته وایي زما ګناه ډېره غټه ده. هغه ګناه زما دا ده چې زه ولګېدم ما یو قبر وسپړلو او چې هر کله مې دا قبر وسپړلو نو مړي په زنځیرونو باندې تاو راتاو شوي دی مکمل یې تړلی دی او د دغه انسان دا ژبه بار راوتېره. او چې هر کله دا منظر ما په دې قبر کې ولیدو نو ما داسې کار وکړو چې تښتېدلمه وتلمه غیبي اواز راغی د برې نه. وی راته ووایي چې د دې مړي په باره کې ته تپوس نه کوې چې الله جل جلاله دله دا سزا ورکړي چې په زنځیرونو باندې تړلی دی او ژبه یې اوږده بار راوتېره د دې وجه سره. هغه ورته وایي دا څه وجه ده چې دې مړي ته په دې باندې عذاب ورکولی شي. هغه ورته وایي برې نه ورته آواز راغی چې دې مړي له په دې وجه باندې سزا ورکولی کېږي چې دې سړي به د وړو بولو نه ځان نه ساتو. یوه ګناه داره او درېم نمبر دا
چې دې سړی به شیطان توپ کو ګورې ها یو خبره به یو تړله بله به بله د دې شیطان توپ په وجه باندې د وړو بولو په وجه باندې الله جل جلاله نن انسان له په دې قبر کې دا عذاب ورکړي نو دا قبر عذاب هم په دې باندې ګورې ها او بیا عبدالملک ابن مروان صاحب ته وایي یو دویم قبر مې وسپړلو او چې هر کله مې دا قبر وسپړلو نو په دې قبر کې دا مړی دا قبر ټول د اور نه ډک دی او په قبر کې لمبې دي او دا سړی په دې اور کې سوځي نو چې هر کله ما بیا وایي چې د دې نه تښتېدلم وتلم نو غیبي اواز راغی چې تر دې سړی متعلق تپوس نه کې چې الله دله دا عذاب ولې ورکړي نو आवाज وته چې دا ولې الله پاک دله په دې وجه باندې دې قبر کې عذاب ورکړي نو جواب وته وشو چې دې سړی له الله تعالی په دې قبر کې عذاب د دې د وجه نه ورکړي چې دې کان طارقا للصلاه دې سړی به ګوري بے عذرا یعنی قصدن آمدن مونږ به نه کو یعنی مونږ به د سره کو نه دا بالمادو پروردگار عالم دې انسان له قبر کې عذاب د دې د وجه نه ورکړي عموما مونږ مسلمانان دا وګورو کنه ټول خلک چې کم دي یعنی هغه د سره مونږ کې په لارو په کوڅو کې به دا ولاړي قصدن آمدن مونږ پرې هودل نن سبا شیطان توپ تو ګوري نه دا په عرضه کړي شیطان توپ دی یو به یو جنگي بل په بل جنگي دا اصل وجه په دې باندې الله جل جلاله انسان له د قبر عذاب ورګي نو تمام مسلمانان دې مونږه پروردگار عالم د دې ګناهونو نه وساتي پروردگار عالم دې تمام مسلمانانو ته په دې عمل کولو توفیق را نصیب